السلام علیکم. ملک کې چې کوم حالات روان دي په سوشل میډیا باندې ډېرې پابندیانې دي او نور هم په حکومت کوشش کوي ځکه چې ټویټر باندې ایکس چې ورته کوم وي فایروالې لګولې 40 ارب روپۍ حکومت په دیو لګولې چې د خلکو رښتیا اوازونه دي غلی کی نو هغه کې اوسه پورې ناکام دي. بیا وی پی ان په یو مولوي باندې ناجایزه فتوا ورکړه، بیا وی پی انونه رجسټریشن عمل شروع کو، نو هر قسمه کوي. خو خلک ورته وایي چې ته خپل په شیشه کې درته خپل مخ ښه ښکاري نو شیشه مه ماتوه، د خپل مخ پاک کا. نو زموږ حکومت او ریاستي ادارې خپل حرکتونه نه بندوي خو په عوامو باندې اوازونه بندوي. د سوشل میډیا علاج د دوی سره نشته ځکه چې د عمران خان د ټولو نه مضبوط دغه چې دی هتیار معذرت کوم هغه د عوام سپورټ دی او په سوشل میډیا باندې داغه د عام خلک چې داغه پیغام دنیا ته رسي دا ډیر سترونګ دی او د دې توړ زموږ د ریاست سره او د دې جعلي ام 47 حکومت سره نشته. اوس نوی پابندیانې پې لګي. جنگ ډیر د ریاست او د عمران خان جنگ په ډیر اخیری مرحلو کې دی. هغوی دا کوشش دی د اسټیبلیشمنټ چې عمران خان د ټرمپ د راتلو نه مخکې زموږ سره زموږ په شرایط ډیل وکړي او راووي باسو. او عمران خان ورته وایي چې زه نور 1500 ورځې مې تېرې کړې، 15,000 کاله په دغه جیل کې تېروم، خو ستاسو په شرایط نه راځم. عوام ازادي غواړم، جمهوري ادارې مضبوطې غواړم او عوام په منډیټ چې ډاکا چولې شوي هغه واپس کړي. بل د 9 می او د 26 نومبر غیر جانبدار شفاف تحقیقاتو کې هغوی ټول د 9 می وایي که مونږ کړي نو زموږ خلکو له پانسي ورکړي. خو د ادارو چې پکې کم غلطیانې دي هغه سی سی ټي وي فوټیج راوړی نو هغه نه ادارې ورکوي نه حکومت ورکوي ځکه چې په چا کې سغلی نو بیا جرګې ته نه کینی. دغه مسلې دي. نو اوس یې دا وکړه چې په تحریک انصاف کې کم کمپرومایز خلک دي. زه ورته اکثر د اسټیبلیشمنټ ټاټوان وایم. هغوی هم اوس د سوشل میډیا خلاف خبرې شروع کړې. علي محمد وي، فواد چودري وي، شیر افضل مروت وي چې د اسټیبلیشمنټ سزون تعلقات خراب سوشل میډیا په وجه دي. د سوشل میډیا په وجه نه دي. سوشل میډیا خو رښتیا او دروغ درته یو پیمانه ده. تاسو حرکتونه ښه کې هر سړی به یې تعریف کوي خو چې د سړیتوب موسنی کړي نو لازماً به پې تنقید کیږي. اوس دا کم چې جیو نیوز والا د امریکې د ټرمپ مشیر مقرر شو او هغه باره کې هم جنس پرستی ټویټ وکړو د طاقتورو خلکو په وینا باندې مبینه طور ځکه چې هغوی وی هغه د دې نه مخکې ویلي چې عمران خان رها کړي. نو دغه وجه ده چې هغه بیا دومره هغه پاکستانیانو اورسیز چې دي دغه ټویټ ترجمه هغې سړي ته ورولېږل او هغه په فوري ریاکشن وکړو او دومره و چې بیا د جیو نه وارو پار خطاو هغه خپل ټویټ ډیلیټ کو. نو د سوشل میډیا طاقت او د عوام حمایت دی اوس دا ټول اسټیبلیشمنټ ټول ریاستي ادارې او ټول جعلي حکومت پریشانه کړی دی. نو متحد اوسئ، سوشل میډیا ټیم مضبوط اوسئ، د عمران خان حمایت لا معذرت عوام چې کم حمایت دی ا مضبوط اوسئ. پارټي چې ده که نه تحریک انصاف عمران خان او عوام دی او عمران خان او عوام تحریک انصاف دی. د دې نه پس چې لیډرشپ دی A B C D E هغه هسې تشې توکي دي. د هغوی هېڅ حیثیت نشته چې عمران خان ته لاس لر کړي نو هغوی خپل د کور سیټ هم نشي ګټلی. ښځه به وله ووټ نه ورکوي، بچي به وله نه ورکوي. او دغه حل تاسو ولیدو جهانګیر ترین سره ایربونه دي، خپل سیټ یې بیلو. د پرویز خټک د تحریک انصاف په وخت کې ټول خاندان ام ان اګان او ام پی اګانو اوس خپل کونسلر سیټونه هم بیلل په کلي کې چې د هغوی الیکشن و هغه هم ټول بیلل. نو دا ریاست کو چرې په دې پوه شي چې عمران خان یو برانډ دی او د ده د صلاحیتونو نه فایده والو د پاکستان د فایدې دپاره استعمال کو نو ابه د پاکستان او د عوامو فایدې او که نه دوی په خپل ضد انا کړي چې عمران خان زموږ خبره نه مني نو پاکستان ته هم نقصان روان دی او عوامو ته هم روان دی. امید لرم چې تاسو به دا رای خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.